أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د 10th کلاس د فزیکس لپاره نه لیسن نمبر 16 دی او پیج 40 41 42 په دې پیج باندې چې کوم ټاپکس دي دا به کوو. ټاپک دی ریفلیکشن اف ساوند ویوز. Reflection of sound waves munga satawayu the bouncing back of sound waves when it strikes a surface is called reflection of sound waves. The bouncing back of sound waves when it strikes a surface is called reflection of sound waves. کله چې زموږ سره یو sound wave روان دی داسې د دې سرفیس سره ټکراو شو او د دې نه بیرته راوتمبېدو. دا سرفیس دیوال دی یا بل داسې پلن لرګی دی، یوه سطح ده چې د هغې سره دا ساوند ویوز ټکراویږي او بیرته ترې راتمبېږي، نو دې راتمبېدو ته واپس باونس کېدو ته ریفلیکشن اف ساوند وایي. ریفلیکشن تاسو د لایټ دپاره هم مخکې په 7th 8th کې ویلی دی چې لایټ ریس چې دي هغه هم د یو سموث سرفیس نه ریفلیکټ کیږي واپس راتمبېږي. دقه شان زموږ سره ساوند ویوز چې هم د یو سرفیس سره ټکراو شو نو بیرته واپس راتمبېږي. دوه لفظونه دلته استعمال شوي دي، یو ری او بل ویو فرنٹ. تاسو که را ټاپک وګورئ نو دا دوه لفظونه ټرمز دي دا استعمال شوي دي. ری زموږ سره څه شی دی؟ د لاین representing the direction of propagation of wave. The line representing the direction of propagation of wave is called ray. ری نه مطلب دلته د رڼا شوا یا ری مطلب نه دی، بلکې د یو ویو ډایرکشن چې کوم دی د هغې ښودلو دپاره موږ یو لاین راکاږو، که هغه هر قسم ویو دی، که هغه لایټ والا دی او که هغه ساوند والا ویو دی، خو د دغې چې په کوم ډایرکشن کې پروپیګیشن کوي خورېږي، نو په هغه ډایرکشن کې یو لاین چې موږ راکاږو دقې ته موږ څه وایو؟ ری ورته وایو. مخکې یو لیسن کې تاسو ویو فرنٹ خبره کړې وه، ډیفینیشن هم شوی و چې all the points on a wave which are affected in the same way. All the points on a wave affected in the same way. په یو ویو باندې هغه ټول پوینټس کوم چې یو شان افیکټ کیږي at a given time. All the points on a wave affected in the same way at a given time. نو دغه ته موږ ویو فرنٹ وایو. لکه مثال په طور د ساوند دی او داسې ده، د دې هغه دغه به موږ واخلو کمپریشن یا ریریفیکشن. کمپریشن فرض که دا ما راښکودو، نو په دې یو کمپریشن باندې چې څومره پوینټس دي دا ټول یو ویو فرنٹ جوړوي. دغه شان که دلته په دې منځ کې زه ریریفیکشن واخلم، نو په دې ریریفیکشن چې څومره پوینټس دي دا ټول پوینټس یو دغه زموږ سره جوړوي، یو ویو فرنٹ جوړوي. په واټر ویوز دپاره موږ داسې ویلیو چې یو ویو زموږ سره داسې روان دی، نو په دې کې دا ټرپ باندې چې دلته څومره پوینټس دي دا ټول یو ویو فرنٹ جوړوي. په کرسټ باندې چې دا څومره پوینټس دي نو دا ټول یو شان افیکټ کیږي، مطلب دلته ټول بر دغه ته میکسیمم امپلیچیوډ ته رسیدلی دي، نو د دې ټول افیکټ یو شان دی.
نو دې ته موږ ویو فرنٹ وایو. دغه شان په ټرف کې دا ټولو باندې افیکټ یو شان دی، ټول منیمم دغه ته تلي، ډیپ ته تلي دي. نو په دې صورت کې د دې کم دغه چې دی افیکټ چې دی د ویو هغه ټول یو شان دی د دې پوینټس. نو دا هم زموږ سره ویو فرنٹ دی. دا ساوند ویو داسې روان دی، د دې ری نه مطلب د دې ډایرکشن ښودل دي چې په دې ډایرکشن کې دا ویو روان دی. دلته یو دیوال دی یا بل یو داسې سرفیس دی چې د هغې سره دا ټکراو شو، دا ترې واپس داسې راوتمبېدو، نو دا ریفلیکټ شو. ویوز چې دي دا زموږ سره څه حصه ابزارب کیږي، څه حصه ټرانسمیټ کیږي، او څه حصه چې ده نو هغه ریفلیکټ کیږي، واپس راتمبېږي. په میټیریل دا کم میټیریل سره چې دا ټکراویږي په دې باندې منحصره، د دې په باونډري باندې منحصره ده چې دا زموږ سره څه قسم میټیریل دی. که دا زموږ سره هارډ میټیریل وي او دغه شان سموت هم وي، نو بیا به زموږ سره زیاده تر حصه چې دا د ویو هغه به واپس راتمبېږي، ریفلیکټ کیږي، به واپس به باونس کیږي او دې خوا به راځي په یو خاص انګل سره، نو ریفلیکشن به مطلب زیات دی. خو که دا زموږ سره سافټ سرفیس دی لکه کرټین، پرده ده، نو د پردې سره چې کله ساوند ویوز تکراویږي نو په هغې کې زیاده تر حصه چې ده هغه ابزارب کیږي، جذب کیږي، او څه لږه حصه ترې معمولي غونته کې واپس ریفلیکټ کیږي. نو د دې انحصار به زموږ سره په دې سرفیس باندې د کم څه چې دا ویو ټکراویږي. که چېرې دغه سموت سرفیس وي نو د هغې نه سموتي او ریجډي، سموت او ریجډ یا هارډ سخته دغه د سختي پکې ده، نو د هغې نه ویوز چې دي زیاده تر ریفلیکټ کیږي او ډېره معمولي حصه چې د هغه پکې ابزارب کیږي. او دغه شان که کرټین موږ واخلو، سافټ سرفیس دی، کرټین د دې یو اګزامپل پرده. پرده چې دا د پردې څخه چې ساوند ویوز ټکراویږي نو د هغې زیاته حصه چې دا هغه ابزارب کیږي او لږه حصه چې دا ډېره معمولي حصه هغه واپس راتمبېږي. د ساوند ویوز چې دي دا زموږ سره د نور ویوز په شان ریفلیکشن کوي، څنګه چې د لایټ دپاره موږ ویوز ویلي، یا اوشن ویوز یا واټر ویوز موږ مخکې په تیر چپټر کې ویلي دي. نو دغه شان ساوند ویوز چې دي هغه هم ریفلیکشن کوي. بل ټاپک زموږ سره ایکو. Echo, a reflected sound that can be distinguished from the original sound. A reflected sound that can be distinguished from the original sound is called an echo. Echo زموږ سره په هغه صورت کې کېدی شي کله چې زموږ سره ټایم greater than or equal to 0.1 second دی. یو ریجټ سرفیس دی، دا ساوند ویو را روان دی، دې سره ټکراو شو، نو مخامخ داسې ولم داسې، او بیرته دا واپس ریفلیکټ شو، او دلته کم تن چې دې ته ولاړ دی ده ته دا ساوند
را ورسېدو. که دې ساوند په تلو کې او بیرته په راتلو کې دا ټوټل ټایم دا 0.1 سیکنډ یا د 0.1 سیکنډ نه زیات اغستی، نو بیا به دا خپل ساوند چې د کم پیدا کړی اوله کې چې کم ساوند پیدا شو کم چې ریفلیکټ شو دا دواړه ساوندز کې به دا فرق کولی شي، ډسټنګویش کولی به شي، یعنې دغه ساوند به بیرته کلیر دا واپس اوریدی شي. نو دغه ته مونږه ایکو وایو. اوس دلته ټایم ورته مونږه 0.1 سیکنډ ولې وایو؟ نو انساني غوږ چې دی کان ایر په دې کې یو ساوند چې په دې سره ټکراو شي نو د 0.1 سیکنډ لپاره دغه سنسیشن په دې غوږ کې موجودي. د 0.1 سیکنډ نه پس دغه سنسیشن چې کوم دی دا ختم شي او د نیکسټ چې کوم ساوند انرژي په دې پرېوځي نو د هغې سنسیشن پکې پیدا کیږي. نو د دې وجې نه که د 0.1 سیکنډ یا د 0.1 سیکنډ نه زیات ټیم دا اخلي نو دا ساوند چې لاړو بیرته راغی واپس او ټیم د 0.1 سیکنډ نه سیوا دی نو دا به دغه ساوند کلیرلی بیرته اوري، ځکه چې د ده په غوږ کې د دغه ساوند مخکینی کوم سنسیشن چې دی هغه ختم شو، نوی ساوند دته بیرته هغه ساوند واپس راغی نو دا به کلیرلی اوریدی شي. خو که د دغه نه مخکې نو د مخکې هغه دا کلیر نشي اوریدی. که ټایم زموږ سره لیس دین 0.1 سیکنډ دی نو لیس دین 0.1 سیکنډ په دې کې خو په غوږ کې هغه مخکینی سنسیشن چې دی هغه لا موجود دی، نو دواړو کې ډسټنګویش فرق چې دی نو دا نشي کولی. د ایکو ډیفینیشن بیا مونږه په دې انداز د 0.1 سیکنډ ټیم په دغه کې هم مونږه کولی شو چې دا زموږ څخه هغه ریفلیکشن دی د کم دپاره چې ټایم د 0.1 سیکنډ نه زیات یا 0.1 سیکنډ دی. 0.1 سیکنډ یا د 0.1 سیکنډ نه سیوا ټیم چې د ریفلیکشن دپاره اخلي واپس د رارسېدو لپاره اخلي نو هغې ته مونږه ایکو وایو. او چې کله د 0.1 سیکنډ نه کم ټیم اخلي نو هغې ته بیا ریوربریشن وایي. خو ریوربریشن په اصل کې ملټیپل ریفلیکشنز دي. ریوربریشن sound due to multiple reflections is called reverberation. مثال په تور یو ورکوټې کمره ده او په هغې کې یو تن خبرې کوي نو د ده دا ساوند چې داسې لاړ دلته ریفلیکټ شو واپس راغی دې طرف دیوال چې دی د هغې نه واپس ریفلیکټ شو، فرض که دلته تیر شا داسې لاړ د دې نه دې خوا نو یو طرف بل طرف ته پر کمره کې دا ساوند خورېږي او ریفلیکټ کېږي د دیوالونو نه. نو دې فینامینا ته ریوربریشن وایي چې کله ساوند بار بار ریفلیکشن کوي، د یو دیوال نه تنبیږي بل سره ټکراویږي د بل نه بل سره ټکراویږي نو دغه یو ریوربریشن فینامینا پیدا کوي. او د دې ریوربریشن په وجه باندې کم والیوم چې دی د ساوند یا ټون په هغې کې انکریز کیږي، انکریز ان والیوم. دغه دپاره مونږه دا ویلی شو چې کم یو ساوند د انسان پیدا کی خبرې کوي او دلته ورسره د دیوال نه هم ساوند چې دی دغه کم دی هغه هم را ریفلیکټ شو نو دغه دواړه کمباینلی یو معمولي غونته کې انکریز په ټون یا والیوم کې کوي نو دغه زموږ سره ریوربریشن فینامینا ده. اوس مونږه د ډسټنس دپاره فارمولا جوړوو.
دا یو تن خبرې کې مخامخ دیوال دی، د دې نه دا اواز چې کوم دی نو دا راتمبیږي. دلته که موږ ته دا فاصله چې کومه ده د دې طرفې نو دا زموږ سره اس فاصله ده، خو دا اواز چې تلی دی نو د دې طرفې تلی دی، د هغې څخه ټکراو شوی بیرته واپس راغلی دی، نو دا هم هغومره اس ده، څومره چې دغه ده دغومره دا فاصله هم ده. نو دې ساوند ویو چې کومه فاصله کور کړې ده هغه اس پلس اس، نو ټوټل فاصله دې ساوند څومره کور کړه 2s. 2s فاصله دې کور کړې ده. او که دا فاصله مونږه په ټایم باندې چې د دې ځای نه دا ساوند تللی دی او بیرته واپس راغلی دی، په دغه ټایم باندې مونږه ډیوایډ کړو د تلو راتلو دپاره چې ټوټل ټایم کم دی چې ده دلته خبرې وکړې او هغه خبرې هلته ټکراو شو بیرته واپس دلته راورسېدې، نو دې چې څومره ټایم واغستو هغه په ټي سره، نو دا بیا زموږ سره د سپیډ اپ ساوند به برابري، یعنی سپیډ اپ ساوند زموږ سره د اس ور ټي برابري، خو دلته د اس په ځای ما 2s ولیکو. 2s ځکه چې د دوه پوزیشنز په منځ کې فاصله خو مونږ اس اخلو، خو دلته چې کومه فاصله ټریول شوې ده نو دا د تلو او واپس راتلو دواړه سایډونو ده، نو 2s ډیوایډ بای ټي. دا ټي دلته تقسیم کړئ چې دې خوا راوړي نو د وي سره به په ضرب کې ولګي، دا 2 دلته په ضرب کړئ چې دې خوا یې راوړو نو په ډیویژن کې به ولګي، یعنی اس به زموږ سره برابر شي د سپیډ ملټیپلایډ بای ټایم ډیوایډ بای 2. سپیډ او ټایم څومره ټایم کې چې دا اواز تلی او بیرته راغلی تلو راتلو ټایم دواړه، دغه ټایم ضرب کوي سپیډ او ټایم او په 2 یې بیا ډیوایډ کوي، نو دا به زموږ سره د دواړه پوزیشنز په منځ کې ډسټنس شي، د دواړه پوزیشنز په منځ کې، یعنی د ده په پوزیشن او کم ابسټیکل کم دیوال وغیره چې دې ته مخامخ دی د هغې په منځ کې فاصله به زموږ سره اس وي انټو ټي ډیوایډ بای 2. اوس مونږه دا ګورو چې د ایکو دپاره د ایکو په صورت کې به دا دیوال یا کم ابسټیکل چې دی دا به د دې پرسن نه په څومره فاصله باندې، یعنی دغه ډسټنس معلومول غواړو. نو مونږ وویل چې ټایم زموږ سره 0.1 سیکنډ 0.1 سیکنډ چې کله دا ټایم په تلو راتلو کې واخلي نو ایکو پیدا کیږي، هغه مونږ کلیرلی ډسټنګویش کولی شو دواړه ساوندز اوریجنل او دغه ریفلیکټډ ساوند، په دغه کې مونږ فرق کولی شو ډسټنګویش کولی شو. نو ټایم د هغې دپاره 0.1 سیکنډ 1 سیکنډ کم سي کم ټایم د هغې دپاره پکار دی. نو که ټایم مونږ دا واخلو او په دغه ځای په دغه ټایم کې چې کم سپیډ اپ ساوند دی هغه مونږ واخلو فرض کا 343 میټر پر سیکنډ، دا 343 زموږ سره په 20 ډیګري سی باندې عام طور د روم ټمپریچر 20 ډیګري سی، نو په 20 ډیګري سی باندې زموږ سره سپیډ چې کوم دی هغه 343 میټر پر سیکنډ دی. اوس د دې نه زه فاصله معلوموم چې دا دیوال به د دې پرسن نه په څومره فاصله کې، نو دا فارموله استعمال کوي چې اس زموږ سره برابر دی د وی انټو ټي ډیوایډ بای 2. همدا فارموله د دې دپاره استعمال کوي. نو وی مونږه 343 واغستو او ټایم چې دی هغه 0.1 سیکنډ دی او ډیوایډ بای 2. نو دا به مونږ کیلکولیټ کړو کیلکولیټر سره چې دې نه څومره جوړیږي 343
multiplied by 0.1 और डिवाइड बाई 2 द 17.15 और मीटर पर मीटर और डिस्टेंस दे नो मीटर नो 17.15 मीटर फासिला यानी कम अज कम 17 मीटर फासिला چې د دې دواړو په منځ کې د دې دیوال او د دې پرسن په منځ کې چې 17 میټر ډیسټنس موجودي نو دا چې کله خبرې کوي نو د اواز به د دې دیوال نه واپس را تنبیږي او دغه به کلیرلی دا تن بیرته اورېدی شي یعنې ډسټنګوش کولی به شي دواړو کې فرق کولی شي چې دغه اولنۍ زما چې کوم خبره وکړه او دا بل خبره کوم چې ریفلیکټ شوه نو بیرته به کلیرلی اورېدی شي. اوس یو اگزامپل example for 11.4 During a winter school camp on pipeline trek from Donga Gali to Ayubia, Alia shouts at a clip and hears her echo after 1.5 seconds. Delta given time mungla rakade timing pa small t sara zahiro 1.5 seconds. She recorded the temperature on her personal thermometer as 3 degrees Celsius. Temperature chikam de temperature mung pa capital T sara zahiro au dai dar kade 3 degrees Celsius. How far is the cliff from her? Yani distance chide چاغه مونږه په اس سره دا انون دی دا مونږ ته معلومول دي نو ریکوایرډ کې دا شو مونږ چې ډیسټنس معلومو اوس مونږه فارمولا د دې ډیسټنس معلومولو دپاره وویله چې وی ملټیپلایډ بای ټي ډیوایډ بای 2 نو دلته زما سره په دې ډیټا کې ګیون ډیټا کې سپیډ نشته سپیډ اف ساوند زموږ سره نشته خو زما سره ټمپریچر شته دی نو چې کله ټمپریچر موږ ته معلومي نو بیا موږ په هغه ځای کې سپیډ په یوه فارموله باندې معلومو as we know v is equal to 331 plus 0.6 times t ټمپریچر چې کوم دی هغې له په 0.6 کې ضرب ورکوي د قمره به دغه فیکټر چې کوم دی دا انکریز وشو او بیا دغه جمع کوي د 331 سره نو دا به زموږ سره شي 331 پلس 0.6 into t temperature 3 3 چکه 18 1.8 د دې نه جوړیږي نو 1.8 اپراکسیمیټلی 2 واخلی دیو هم کتاب کې 2 اغسته نور چی 3 18 نو 1.8 تی جوړیږي خو تقریبا د 2 برابریږي 2 نو 3102 33
نو 333 میټر پر سیکنډ. په دغه ځای کې کم سپیډ اف ساوند چې دی نو هغه به زموږ سره 333 میټر پر سیکنډ دی. اوس چې سپیډ موږ ته معلوم شو نو موږ ډسټنس چې دی هغه معلومولی شو. فارمولا یا ایکویشن زموږ سره د ډسټنس دپاره داسې و چې s is equal to v into t divided by 2. v 333 دی، سپیډ زموږ سره 333 دی او ملټیپلایډ بای ټایم یې موږ له راکړی 1.5 او دا ډیوایډ کوي په 2 باندې. نو 333 لا په 1.5 کې ضرب ورکوي 333 ضرب 1.5 او بیا ډیوایډ کوي په 2 باندې. نو دا 249.7 میټر. نو تاسو 250 ولیکئ، راوند اپ کوئ نو 250 میټر فاصله باندې دغه کلیپ چې کوم دی دنه په 250 میټر باندې دی. اسایمنټ یې راکړی 11.4. A man stands in between two parallel clips and fires a gun. He hears two successive echoes after 3 seconds and 5 seconds. What is the distance between clips? دوا clips دی پرس کا یو دلتا او یو دلتا یو تن ولاړ دی، دا په ټوپک باندې فایر وکي نو د هغې ساوند د یو سره چې ټکراو شو بیرته راغی نو د ټایم واغستو 2 سیکنډ او دغه شان چې دلته راغی او بیرته واپس دې ته راورسېدو نو ټایم یې واغستو 5 سیکنډ. نو د دې دواړو په منځ کې د دې کلیپ او د کلیپ په منځ کې دا فاصله چې کومه ده دا موږ ته معلومول دي. دغه موږ ته ډسټنس معلومول دي. دلته T1 موږ له راکړی دی 2 سیکنډ دی که 3 سیکنډ دی، دا 3 سیکنډ، دا زموږ سره 3 سیکنډ ټایم اغستی دی. T1 زموږ سره 3 سیکنډ او T2 دا زموږ سره 5 سیکنډ او ټوټل ډسټنس موږ ته معلومول دي چې هغه په اصل کې دغه S1 شو S2 شو ځکه چې دا T2 دی او دا T1 او دا فاصله چې کومه ده نو دا S1 ده، خو S1 S2 چې موږ کمباین کو نو S فاصله تی جوړیږي. S1 S2 دواړه به موږ معلوم کو او جمع به کو نو د هغې نه به زموږ سره بیا ټوټل فاصله چې د هغه به معلوم شي. دا ګیون دی او ریکوایرډ چې کوم دی نو هغه موږ ته S معلومول دي
एस पासल के S1 प्लस S2 डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स. دلته موږ لا سپیډ اپ ساوند نه دی راکړی او ټمپریچر یې هم نه دی راکړی. نو دا د کوېسچن نیمګړتیا ده. کوېسچن نیمګړی دی خو ما چې کوم انسرز ورکړي د هغې نه مې کلکولیشن وکړو نو سپیډ زموږ سره پکار دی چې دا زموږ سره سپیډ دلته په ګیون کې به زه ولیکم چې دا دیو موږ له راکړی وی 330 میټر پر سیکنډ. پکار و چې دا په کوېسچن کې ورسره سپیډ ورکړی وی. ځکه چې موږ ته ټمپریچر پته هم نشته دی نو بیا موږ ته دا اندازه نه لګي چې سپیډ څومره دی. سپیډ که تاسو 340 د ځانه ولیکئ نو هغه به بیا یو شان جواب راځي. 350 بل تن ولیکي هغه جواب به بل شان راځي. 330 ولیکي هغه به بل شان راځي. خو کم انسرز چې ورکړي د هغې په بنیاد باندې ورله ما کلکولیشن وکړو نو سپیډ 330 دلته پکار دی. نو اول به زه S1 معلوم کړم. S1 به زموږ سره د V ملټیپلایډ بای T1 ډیوایډ بای 2 V 330 او T1 چې هغه زموږ سره 3 سیکنډ دی او ډیوایډ بای 2. نو 330 لا په 3 کې ضرب ورکوي 330 multiplied by 3 and divided by 2 دا 495 دا زموږ سره 495 میټر ډسټنس دی نو میټر دا زموږ سره فاصله شوه. خو دا S1 د دې یو کلیپ او د دې پرسن په منځ کې فاصله چې ده نو هغه زموږ سره S1 چې هغه 495 میټر زموږ سره جوړه شوه. دغه شان بیا S2 چې هغه زموږ سره د V ملټیپلایډ بای T2 او ډیوایډ بای 2 د دې کلیپ نه او د دې پرسن په منځ کې دا فاصله معلومه نو هغه S2 او هغه زموږ سره V ملټیپلایډ بای T2 نو V خو اقا 330 دی ملټیپلایډ بای T2 چې هغه زموږ سره 5 سیکنډ ده 5 سیکنډ نو 5 او ډیوایډ بای 2 330 لا په 5 کې ضرب ورکوي او ډیوایډ کوي په 2 باندې 825 میټر ورسره لګو ځکه چې ډسټنس دی. اوس ټوټل ډسټنس S چې مونږه معلومو نو هغه زموږ سره د S1 پلس S2 S1 زموږ سره 495 او جمع 825 نو دا به ټوټل فاصله 1320 بشي میټر 1320 دا به زموږ سره ډسټنس شي. د داسې دوه کلیپس په منځ کې ډسټنس لپاره مونږه داسې هم کولی شو چې S دپاره فارموله زموږ سره دا V ملټیپلایډ بای T ډیوایډ بای 2 نو ټایم 3 سیکنډه یو دی 15 سیکنډه بل دی نو 5 او 3 8 شو نو 330 ضرب 8 بټه 2 دې سره تاسو وګورئ 330 ضرب 8 تقسیم 2 نو د دې نه هم 1320 زموږ سره آنسر جوړیږي. خو دا زموږ سره د دغه طریقه نه ده
بلکې تاسو چې سوال حل کوئ نو په دې طریقه پکار ده چې تاسو حل کړئ. نن دپاره دومره پوره. تاسو ته بار بار زه ویډیو کې دا ویم چې تاسو ویډیوز ضرور لایک کوئ. په ویډیوز باندې ستاسو ویوز خو راشي خو لایک ستاسو نه هیر شوی. پکار ده چې تاسو لایک ولګوئ چې مطلب دا وي چې تاسو ته ویډیو فایده درکوي. نو زه به بیا ستاسو دپاره نور ویډیوز چې دي هغه به ریکارډ کوم او انشاءالله اپلوډ کوم. تھینکس الاٹ.